او په آخر کې دا حدیث در سره واخلې دا ابو داود شریف حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای ابو داود کې مشتا په نورو کتابونو کې مشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سو فرمایل څلورو کسانو یو دا روایت مختلف راغلی په یو کې یو څلور کسان دي په یو کې یو کس بدل دی نور څلور کسان دي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایلی چې کوم یو انسان د دغه څلورو کسانو احترام وکا الله فرمایي چې دا داسې دی لکه زما احترام یې شو سبحان الله ما ته په خپل ادب باندې قبول دی ما ته په خپل احترام باندې قبول دی اول نمبر کس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي هغه د پیغمبر علیہ السلام د امت سپینګره مشر انسان سپینګره والے انسان چې هغه ته بدره د خبرو نکړي هغه ته خدای مکه په کم نظر باندې ونه ګوري په سپک نظر باندې ورته ونه ګوري رب لا یزال حیا ورزي رب فرمایي چې کله سپینګره انسان مال راشي په اسلام کې او په ایمان کې ډیر به ګناهونه وي زب فرشتو ته وایم چې دا هغه انسان دی چې رسول الله مبارک په دین کې یګیره سپینه شوی را بس معاف کړي جنت ته داخل کړي او ته فرمایي خو کاش بعض سپینګری وسم گناهونو کې مبتلا وي رب نه ولا حیا نه ورزي خدا یاد لره رب تا نه حیا کا د دې وجنه ډیر احترام یې کړی کته پیژنې او کته نه پیژنې هغه احترام کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سپینګری احترام دا چا احترام دی دا د رب احترام دی او دیم نمبر څه فرمایي لعلمائنا زما د امت چې کوم علما دي خو با عمل علما دي نیکان صالحان علما دي تارک الدنیا دي الله په طرف باندې متوجه پاکان خلق دي دا د انبیاء وارثان دي نبی علیہ السلام فرمای د علماء احترام رب فرمای دا زما احترام او ادب دی ما ته په خپل احترام باندې قبول ده دی وجنه بلا وجه فرقواریت ته وجنه چې دا زما د فرقې نه دی او دا د استاد فرقې دی زه باغه پسې خبرې کړم علماء پسې خبرې مکړي اغوی معاملات چا سره دي اغوی معاملات د الله سره دي کنا فرمان دی او کبا فرمان دی اغوی پوښاو دا اغوی رب پوښا پتا باندې احترام لازم دی که هر مکتب سره تعلق ساتي که د هر فرقې سره تعلق ساتي په خو الفاظ باندې په درنو الفاظ باندې په ادب احترام باندې او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای عادل بادشاہ انصاف والا بادشاہ احترام دا داسره دا اغه عزت لگا درب احترام او عزت او څلورم نمبر په یو حدیث کې بدل راغلی په یو حدیث کې راغلی حامل القرآن یعنی حافظ قرآن څلورم نمبر هغه انسان چې حافظ قرآنی د حافظ قرآن انسان احترام دا د رب احترام دی او په یو حدیث کې دا څلورم نمبر کس په ځای باندې والد لفظ راغلی دی پلار احترام سبحان الله چې کوم یو انسان د پلار احترام کا رب لا یزال فرمای دا داسې دی لکه ته چې د رب ادب او احترام کړي او پلار ځکه احترام زیات دی چې نبی علیہ السلام په حدیث کې فرمایلی که نه که څوک دا غواړي چې ما نه به رب راضي که ناراضه هغې فارموله زار ته وخیام او موږ ته رسول الله ښودلې ده که څوک دا غواړي هر څوک زیم بلی چې ما نه به رب رضا وي که ناراضه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پلار ته وګوره بس څومره لویه خبره پلار ته وګوره والد صاحب ته که پلار در نه رضا دی رب در نه رضا دی که پلار نه رضا رب نه رضا نبی علیہ السلام فرمایي بس والد صاحب ته ګوره دومره ادب احترام زموږ په تاسو باندې لہذا پلار او مور خپو کې کښېنئ هغې سره ځان برابروئ ما د استاد خپو کې کښېنئ هغې سره ځان برابروئ ما د مشرانو سپینګیرو د هغوی په خپو کې کښېنئ هغو سره ځان برابروئ ما د زموږ استادو په کشرانو باندې لازم خبره ده چې ادب بکو احترام بکو زما استا گفتگو زما استا عادات زما استا اٹھنا بیٹھنا چلنا دا څومره چې زما استاد ذات سره تړلې خبرې دي په کار د چې په دغو ټولو خبرو کې ډېر د احترام نه کار واخلو بل دې ته مو ګورئ چې دا غریب سړی دی دا فقیر دی دا گاڑی والا دی دا پیسو والا دی دا پیسو والا نه دی دا مال شی راکوي او دا مال شی نه راکوي دا زما خدمت کوي او دا زما نه دا خبرې به قطعا نه کړئ بس چې څوک دین دی هغو له خدای پاک اجر ورکوي که څوک ستا خدمت کا په ستا باندې پرزوی نه
هغه احترام هم کړه باغی پر زویله باندې الله جل جلاله هغه اجر ورکړي خو ضروری نه چې خامخا ستا به څوک خدمت کا وستا یعنی هر انسان خپل وس پورې دی کدا شی وي او کدا شی نه وي داسې به نه کړئ که غریب نه غریب انساني ځان ته به رانږدې کوئ که مالداري هغه ته هم به د ردمې انسان دی هغه سره هم میلاوږئ که ګاډي والا یي که ګاډي والا نه یي که خوراک چکاک والا یي که هغه والا نه داسې به نه کړئ مونږ ستاسو د اسلام رونه یو مونږ ستاسو د کلمې رونه یو بلا تفریق په معاشره کې چې زما استانه یو ورځ څوک مشر دی په کشر باندې د هغه احترام او ادب دا لازم دی خدای پاک د مونږ ستاسو مؤدبین کا خدای پاک د زمونږ ستاسو کشران مؤدبین کا الله د مونږ په تاسو کې د مشرانو د اساتذو د والدینو د سپینګیرو احترام پیدا کا او په دغه احترام باندې به ان شاء الله زمونږ ستاسو لپاره ډیر اجر وي ډیر د الله رضا وي ډیر به د رسول الله رضا رب لا یزال زمونږ ستاسو د ناسته د حاضری قبول کا